ډیر خلک د اختر په ورځ باندې د خپل پلار یا د مور د رور او د خور د ښځې یا د بچو یا د عزیز او قارب چې کم رشتہ دار یا محبوبین د هغوی په قبرونو باندې سیرې واچي او د دا غني چې د قبر کې چونکې په ما اختر الله راوسته خوشحالي ده چې د قبر کې د ننم خوشحالي راشي. نو بیا د اختر نه یو ورځ مخکې کوړو کې اختری که غټ اختری د اختر نه یو ورځ مخکې بالټې سرپ صابون وغیرہ وبر والی او لاړ شي قبرونه ولوینځي او بیا په سیری ځان سره ګلونه تیار کړی وي نو هغه ګلونه په هغه سیری په هغه قبرونو خوري کې د خپل خیال مطابق دی پزان اختر غنینه وي چې د قبر کې اختر شي خوشحالي شي. نو دا د شریعت خلاف کار دی. هر هغه کار او هر هغه خوشحالي اوکا چې د کمی خوشاله ته شریعت اجازت کړی دی نو د مړو قبرونو وینځل شریعت کې نشتا. بیا د مړو په قبرونو باندې ګولونه سیرې یا ګرباتې لګول دا بدعت دی. په دې کې مړي ته هیڅ فایده نه رسي. دا کوم وظیفه مې درته وي د اختر په ورځ 300 ځله سبحان الله وبحمده که مړي سره قبر سره خوا کې وي او که په خپل کور کې وي 300 ځله وایا او تمام اهل اسلام مردگانانو ته وبخه نو د هر یو مړي قبر ته به زر قسمه انوارات اورسي او هر یو مړي ته ستا د طرف نه تحفه ملو شو تحفه وته اورسیدله او چې تعالی مرګي راغي نو ستا په لحد کې د غزر قسمه انوارات او د تمام اهل اسلام ته چې تا بخلي دا غي ټول مجموعه ستا په لحد کې ستا انتظار بکوي چې ته قبر ته لاړ شي هغه انوارات به تا ته ملاويږي. د دې په وجه باندې د مړو په قبرونو باندې سیرې ماچوي ګناه ده او دا وظیفې ولو کې یا نفلونه ورله اوکې ثواب ورو بخې دا وته رسی. مزید इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.